امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کی ذکر کوي، فرمای نقل کلام الناس بعضهم الى بعض على جهة الافساد بینهم. فرمای چې د یو کس خبره بل ته رسول په دې غرض باندې چې د هغې نه فساد جوړ شي، دې ته چغلي ویل کېږي. دارنګې محترمو، امام بخاری رحمه الله په بخاری شریف کې یو مستقل باب ګرځولی دی، باب النمیمة من الکبائر، چې دا باب دی د چغلخورۍ په باره کې چې دا غټه ګناه ده. محترمو، امام ذهبی رحمه الله په کتاب الکبائر کې ذکر کوي، فرمای چې چغلخوري دا گناه کبیره ده، یعنی لوی گناه ده، او بالاتفاق دا حرام ده، دا یو حرام کار دی. محترمو، علامہ ابن حجر رحمه الله په کتاب الزواجر کې بیا فرمایي چې دا گناه کبیره ده او دا الله رب العزت په نس باندې چغلخوري کول دا یو عظیم جرم، یو عظیم گناه ده. د چغلخورۍ سزاګانې احادیث مبارکو کې او قرآن کې کم ذکر شوي دي. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی، لا يدخل الجنة قطاط، بل حدیث مبارک کے راضی لا يدخل الجنة نمام، جنت تبا چغلخور سڑے نہ داخلی گی. محترمو، تنبیح الغافلین کی ابو الحیث سمرقندی رحمہ اللہ یو حدیث ذکر کرے دے. فرمائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا نقل کردی چکل اللہ رب العزت جنت جوڑ کو، نو اللہ رب العزت جنت تا او فرمائل تکلمنی ما سر خبروں کا. اللہ رب العزت جنت تا سو فرمائل تکلمنی ما سر خبروں کا، جنت کو دا گویاش و خبر و سرکی. اللہ رب العزت تا فرمائی سائد من دخلنی، آغا سڑی نیک بخت دی کم کس چی ما دا داخل شو. محترمو، اللہ رب العزت تا فرمائی وعزتی و جلالی، زماد پا عزت قسمی، زماد پا جلال قسمی، لا یسکنو فی کی ثمانیت نفر من الناس، تا تبا اتکسان نہ داخلی. محترم لگ دی خبر تو سوچو کو آیا بدی اتو کسانو کی اللہ مکل زخو نیما ارسل اخپل گریوان کی زخپل تاسو خپل کم مرگری ناری نانا آواز اور یوی زان سر دا سوچو کی چی آیا بدی اتو کسانو کی چرد زخو داخل نیم بدی کی زشمار خو نیم. اللہ فرمائی اتک آسان با جنت نہ داخلی گی، زماد بخپل جلال قسمی، زماد بخپل عزت باند قسمی چدی کے با اتک آسان نہ داخلی گی. لنبی ہمیشہ دا پارا شراب سکن کے نشئی سڑی. اللہ دے مونگو تاسو طول مسلمانان دا دین محفوظ ساتی. دویم، ہمیشہ دا پارا زنا کون کے کس چی اگر دا زنا نا او دا شراب نا توبو نا باسی او دی مڑ شو، نو دا کس پا جنت تا نا داخلی کی. محترم بیا فرمائی درم، آگا کس چی کم چغل خور دے چغلی کئی دا خبر آغل اوڑی دا خبر دل روڑی، دا فساد دا پارا، دا جگڑی دا پارا، دا نفرت دا جوڑولو دا پارا، دا حرامی توب دا پارا دی سکی دا یو خبر بل لوڑی دا بلغ بل لوڑی دی تا چغل خور ہوئی. امام
بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله په خپل کتابونو کې یو حدیث ذکر کړی دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې نه پای کې د باغ نه بار ته راووته، د یو دوه مړو د چغو اوازونه یې واورېده، د دوه مړو د چغو اوازونه یې واورېده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا دو کسان دي، دوی ته د قبر عذاب کیږي، دوی د قبر په عذاب کې مبتلا دي. بیا وفرمایل دا داسې عمل د دوی په نظر کې نه و چې لکه څه غټو، او دوی په نظر کې څه غټ عمل نه و، یعنې څه غټه ګناه نه وه. اگر چې و غټه ګناه یا د ځان ساتل ګران نه او و غټه ګناه، ځان دې ساتل وي ګران نه و، دوی ته ځان بچ کوي شو، خو ګناه غټه وه. دوی وایي چې مړه دا خو معمولي غونده کې څه مسله نشته. نو فرمایي چې دې یو صاحب ته د تشو بولو د ځان د حفاظت د نه کولو په وجه باندې تش او دسمای ته به کېناسته دارې به ورته کېدی، یا به استنجا نه کوله، بعضې کسي دقسې راپاسي د بولو د دارو نه یا د هغې نه د حفاظت نه کولو په وجه باندې. دا څه ګران کار خو نه دی که نه، هر سړی ځان بچ کوي شي چې کوم دی کې اودسما د نارینه کوي زنانه دا ځای کې د کیني چې هلته کوي د دارې نه کېږي، کپړو ته دارې نه کېږي، یا بیا خپل استنجا وچکي او د سړي بیا وکړي استنجا. نو محترم وارد مې دا کوم. دویم فرمایي چې دا یو کس ته چې کومه سزا میلاویږي د قبر، دا چغلخورۍ په وجه باندې میلاویږي. د څه په وجه باندې؟ چغلخورۍ په وجه. یو سزا، یو جرم سزا دا چې جنت ته به نه داخلېږي چغلخور سړی. دویم دا چې د مرګ نه بعد به د قبر عذاب میلاویږي. او دریم فرمایي په دنیا کې ذلیله ژوند به تېروي، خلک به متبد وي، ذلیله به وي. مونږ دا بعضې خبرې وړې ګڼو، د یو خبره به یو لوړو، د بل خبره بل لوړو، دا د فساد لپاره وي. کم کس چې تا ته د بل خبره کوي نو دا خبره 100% ومنه چې دی به ستا خبره هغه ته خامخا ووایي. الله رب موږ تاسو ته د چغلخورۍ نه او د نورو ټولو غټو ګناهونو وړو ګناهونو د حفاظت توفیق را نصیب کړي چې د اوس نه د عزم وکړو چې زه به انشاءالله د چا بد نه بیانوم. دا عزم به څوک کوي، زه کوم انشاءالله چا بد نه بیانوم. تاسو نیت کوئ، الله دې ستاسو دا نیت خپل دربار کې قبول کړي. د مرګه پورې دې الله پاک موږ تاسو ته په دې عزم باندې په دې نیت باندې استقامت را نصیب کړي.